ښه نو یمیني منعقده تاسو واورېدو چې یمیني منعقده د هغې کفاره به داسې ورکوي مسکینانو ته به روټۍ ورکوي 10 مسکینانو ته جوړه جامه به ورکوي غلام ازادول دي او که دغه نه وي نو روجې به نیسي بل دی یمین غموس یمین غموس غمس او غفې ته ویل کېږي نو یمین غموس دې ته ویل کېږي چې یو سړی داسې ووایي چې په تېره زمانه کې د یو کار نه دی کړی په تېره زمانه کې ماضي کې یو کار نه دی کړی او دی وایي چې دا کار ما کړی دی او یا یو کار نه دی کړی او دی وایي چې دا کار ما کړی دی یعنی په دواړو صورتونو کې چې په تېره زمانه کې د یو کار وکړو کړی دی کار دا کړی دی او دی د هغې نه اوس انکاري کېږي او یا په تېره زمانه کې د یو کار نه دی کړی او اوس وایي چې دا کار څه دی ما کړی دی نو په دواړو صورتونو کې به دا قسم دی دې ته قسم دې ته یمین غموس ویل کېږي ټیک ته دا په ګناه کبیرو کې یو دا هم سره یو ګناه ده یمین غموس کفاره نشته دی خو د دې سزا به چې کوم دی د دې سزا هم دغه ده چې دته به الله تعالی د دې څه ورکوي سزا به ورکوي نو دا پکې د قسمونو کې د ټول نه ګران او زیات خطرناک قسم چې کوم دی یمینی غموس دی یمینی غموس دی ټیک ده یمینی دې ته ویل کېږي یمین غموس نو یمینی لغوه یمین غموس او یمین منعقده کفاره صرف په یمینی منعقده کې یا منعقد کې په دې کې کفاره ده په دې نور کې کفاره په دې نور کې نشته دی ښه نو د قسم او د طلاقو او د دغې څیزونو نه وروسته زموږ سره عام طور د دې بیوعاتو په باره کې چې کوم بیع دي د دې په باره کې هم تپوس و پوښتنه کېږي پیپر کې ټیک ده مختلفې بیع دي نو د هغې بیو په باره کې چې که فرض ښه تپوس شي نو د هغې هم څه نه خبرې په ذهن کې کېښودل پکار دي اگر چې بیوعات ډېر زیات دي او ډېر تفصیلي څیزونه نه راځي خو مختصر د هغې چې کوم تعریف انټروډکشن یا د هغې مثالي نو هغه په پیپر کې راتلی شي بیع محاقله بیع محاقله محاقله بیع څه ته ویل کېږي نو د دې نه مطلب مراد دا دی چې یو سړی یو انسان هغه غنم ورکي هغه ګندم چې هغه څه وي خشک وي ریبلی شوي دي ټیک ده او هغه غنم چې کوم دی وړه شوي دي یا وړه شوي نه دي خو د هغه څه دي ترېشل شوي دي او صفا کړی شوي دي دا غنم په مقابله د کومو غنمو کې هغه غنم چې هغه ریبلی شوي نه دي هغه ریبلی شوي نه دي یا ریبلی شوي دي خو هغه په دې خپله خوشو کې چې کوم دی څه دي موجود دي ټیک ده نو دی دا غنم په هغې غنم څه کې ایکسچینج کړي د یو بل سره بدل کړي نو دې ته بیع محاقله ویل کېږي او دا سره دا ناروا ده دا سره ناروا ده ځکه اوس پته نه لګي چې په دغې خوشو کې چې کوم غنم دي او دلته چې دا کم غنم دي آیا دا دواړه برابر دي که برابر نه دي ټیک ده دواړه برابر دي او که برابر نه دي نو په دې کې کموالی سیواوالی راځي نو د دې وجې نه دا سري دا حرام دي دې ته بیع محاقله ویل کېږي بیع محاقله ورته ویل کېږي او دا هم تاسو به اورېدلي مې په دې به تاسو پوه مې چې حدیث مبارک کې راځي چې شپږ څیزونه داسې دي ټیک ده د ربا متعلق چې کوم حدیث دی چې شپږ څیزونه داسې دي چې په هغې کې کموالی سیواوالی سره هغه سود دی لاس په لاس پې ورکې نقد په نقد به ورکې په هغې کې قرض کول هم سري سود دي او په برابروالي به ورکې چې کله جنس یو دی سیز یو دی نو په دې کې به کموالی سیواوالی دا به نه کوي نو په دې صورت کې یو په هغې کې غنم هم دي ټیک ده غنم دی پکې جوار دی پکې او د هغې سره سره کجوري دی پکې سره زر دی سپین زر دی ټیک ده دا ټول څیزونه دي چې په دې کې به چې کله تبادله کېږي نو پوره په پوره باندې به کېږي ټیک ده په دې کې به کموالی سیوالی به نه کېږي داسې هم جایز نه دي چې یو څیز یو طرف ته څیز ښه دی او بل طرف ته څیز هغه کمزوری دی او دا دواړه د یو بل سره ایکسچینج کوي نو دا او د دې تبادله هم سره دا هم حرامه ده نو دې ته بیع محاقله ویل کېږي بیع محاقله ویل کېږي بیع مزابنه ټیک ده بیع مزابنه دې ته ویل کېږي چې خوش کجوري دي هغه کجوري چې هغه د ونې نه راشو کولی شوي دي د ونې نه راشو کولی شوي دي او دغه کجوري دا بدل کې ورکړي د هغې کجورو چې کومې کجوري څه دي هغه په ونه کې دي هغه څه دي هغه په ونه کې دي نو په ونه کې چې کومې کجوري دي یا هغه کجوري چې هغه لمدې کجوري دي ټیک ده لا پخې نه دي او دا د هغې په عوض کې ورکړي ټیک ده نو دا هم دا بیع سره دا بیع هم ټیک نه ده بیع مزابنه دې ته ویل کېږي او دا بیع سره دا هم حرام ده دا بیع هم حرام ده یا دغه شانتې نور څیزونه ټیک ده
چې هغه په بوټي نه راشکولی شوي دي او هغه ته ورکوې په د بوټي په هغه څیزونو باندې چې کوم په بوټي کې دي. ټیک ده. نو کومه میوه چې پخه ده راشکولی شوې ده دا ایکسچینج کول د هغې میوې سره چې هغه په بوټي کې ده نو دا څه دي دا ناروا او دا حرام دي. ناروا او دا حرام دي. نو دې ته ویل کېږي بیع مزابنه. دې ته ویل کېږي بیع مزابنه ویل کېږي. ته ټیک ده. بل په دې کې په دې بیوعاتو کې یو بل اصطلاح استعمالیږي. ټیک ده. تسعیر. تاسین عین یا ری. تسعیر. تسعیر ویل کېږي دې ته چې په دې قیمتونو کې په دې کرایو کې او چې کومې منافع دي په دې ټولو کې د شرح چې کوم تعین کول دي د شرح تعین کول دي د هغې د نفع چې کوم تعین کول دي نو دې ته تسعیر ویل کېږي. ټیک ده. دلته چې کوم تعریف دی نو هغه تعریف داسې نقل کړی چې قیمت و اجرت و کرایو اور منافع وغیرہ کی شرح کا تعین کرنا کیا کہلاتا ہے نو هغې د تسعیر وایي. ټیک ده. چې د هغې د شرح د هغې څه کې تعینو کې چې څومره فیصد به ګټئ څومره شرح کې به دا داسې دا به دی نو دې ته تسعیر ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ تسعیر. بل د اکتناز. اکتناز. نو اکتناز ویل کېږي دې ته هر هغه مال ټیک ده چې هغه سړی جمع کوي او په هغې باندې څه نه ورکوي زکات نه ورکوي. زکات پې نه ورکوي مال جمع کوي خو په هغې باندې زکات نه ورکوي نو دې ته اکتناز وایي. ټیک ده. دې ته اکتناز وایي. نو قرآن کې د دې په باره کې هم مذمت راغلی دی چې کوم خلک خپل مالونه جمع کوي او د هغې نه زکات نه ورکوي نو د قیامت په ورځ باندې به دا د دې په دې مخونو په شاګانو باندې په تندو باندې ټاپه کولی کېږي نو دې ته ویل کېږي اکتناز. بل احتکار. احتکار دې ته ویل کېږي چې دکاندار خپل مال چې څه ورسره موجود دی کم سټاک ورسره موجود دی هغه څه کي هغه ذخیره اندوزي د هغې وکړي هغه پټ کړي. ټیک ده. او د ځان سره ذخیره د هغې وساتي د دې دپاره چې دا څیز په مارکیټ کې نشته دی. ټیک ده. یا دا څیز په مارکیټ کې شته دی خو لږ موده پس دا په مارکیټ کې شارټ کېږي نو دا به زه بیا مارکیټ ته روباسم او په ډېر نرخ باندې به یې څه کړمه دا به زه خرڅ کړمه نو دې ته څه ویلي کېږي دې ته احتکار وایي. دې ته احتکار وایي. نو دا هم په شریعت کې څه دی حرام او ناروا دی. دا هم په شریعت کې ناروا او حرام دی. بل یو بله بیعه ده چې هغې ته ټیک ده بله بیعه ده چې هغې ته ویلې کېږي مساقات ورته ویلې کېږي. ټیک ده. نو که دې ته بیعه وی او که عام اصطلاح استعمالیږي ده مساقات. مساقات دې ته ویلې کېږي چې باغ دی او په باغ کې څه ونې دي. ټیک ده. او هغه چاته ورکړي د دې دپاره چې ته د دې څه ساته خیال د دې ساته. ټیک ده. یعنې د یو سړي خپل باغ دی هغه چاته ورکړي چې ته د دې باغ د دې بوټو د دې ته خصمانه کوه د دې خیال ساته او چې کله میوه وشي نو میوه به زما او ستا په منځ کې دا به شریکي د دې میوه به زما او ستا په منځ کې شریکه به وي نو دې ته مساقات وایي. څه ورته وایي؟ مساقات ورته وایي. ټیک ده. مساقات ورته وایي. بل بیعه چې هغې ته بیعه د شراکت وایي. نو شراکت هر هغه بیعه ده چې په هغې کې دوه یا د دوه نه زیات افراد چې کوم دی کاروبار شروع کړي او چې نفع نقصان به زمونږ سي شریک پي نفع نقصان به زمونږ شریک پي نو دې ته څه ویلې کېږي دې ته شراکت وایي. څه ورته ویلې کېږي؟ شراکت دې ته ویلې کېږي چې نفع او نقصان د دواړو سره برابر شریک دی نو دې ته شراکت ویلې کېږي دې کاروبار ته. بله بیعه پکې دا ده چې هغې ته بیعه هم ویلې کېږي مضاربت ورته ویلې کېږي. مضاربت دا چې د یو طرف نه مال وي د یو کس پیسې وي او د بل کس څه وي د هغه خدمت کولی. ټیک ده. د هغې چې کوم خدمت کول دغه پیسې استعمالول د هغې ډیلینګ کول دا د یو کس کاري او چې دا کومې پیسې ورته ورکړي دي نو دا د بل دي. ټیک ده. نو دا کم کس چې ډیلینګ کوي د ده په حقیقت کې پیسې د ده نه دي پیسې د دې بل دي خو د دې دواړو په منځ کې داسې کمیټمنټ وشي چې زما او ستا به چې کله په دې کې ګټه وشوله نو ما ته به د دې خپل محنت چې کوم دی دومره شرحه دومره فیصدي به ماله د دې به ته ماله ګټه راکوې خو که فرض که نقصان وشي نو نقصان صرف دغې کاروبار کوونکي ته دی چې د چا د پیسې دي نو نقصان به صرف هغه ته میلاویږي. دې ته مضاربت ویلې کېږي. دې ته څه ویلې کېږي؟ مضاربت دې ته ویلې کېږي. ټیک ده. ها نو په دې لحاظ سره د دې بیوعاتو تعریفونه څه دي هغه هم څه زده کول پکار دي. ښه د دې هم زده کول پکار دي. د دې نه علاوه نور هم په دې کې اگر چې مزید تفصیل هم په دې کې
کېدای شي، خو مختصرا دغه یو څو بیعات چې کوم مشهور دي دا ما ستاسو مخې ته څه کړل ذکر کړله. دا پکې هم دي چې کله یو اسلامي ریاست هنګامي طور څه نوي ټکسونه ولګوي، نو دغې ټکسونو ته او دغه پیسې چې کومې غونډېږي نو دې ته نوائب ویلی کېږي. نوائب ورته ویلی کېږي. ټیک ده. خو دا ټکسونه په هر چا باندې چې په هر چا باندې ولګي نو دې ته نوائب ویلی کېږي. او یو خو هغه ټکس دی چې هغه صرف په مالدارانو باندې لګي، نو غالبا چې هغې ټکس ته ضرایب ورته ویلی کېږي، چې هغه په ټولو باندې صرف په مالدارانو باندې ولګي، په غریبانانو نه. او دلته چې کوم نوائب دي نو نوائب خو اگر اسلامی ریاست ہنگامی حالات کے تحت کچھ نئے ٹیکس نافذ کرے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نو نوائب هغې ته ویلی کېږي. ټیک ده. خو که فرض که صرف په مالدارانو باندې دا ټیکس راوستلی شي نو دې ته به بیا ضرایب ورته ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ ضرایب ورته ویلی کېږي. ښه، د دې نه علاوه په دغې معلوماتو کې چې کوم عام طور پیپر کې د هغې تپوس او پوښتنه کېږي نو دا بعضې خبرې خو اسانې دي. ټیک ده. چې په سونه کې زکات څومره دی؟ نو سونه چې کله 7.5 تولې ته ورسي نو په دې کې څه دی؟ زکات دی. چاندي 52.5 تولو ته ورسي نو په هغې کې څه دی؟ زکات دی. ټیک ده. اوښان چې کله 4 دي زکات پې نشتی، 15 ته ورسي نو بیا په دې کې څه دی؟ زکات دی. ګړې ویزې چې کله 29 دي نو زکات پکې نشته دی، خو چې کله 30 ته ورسي نو بیا 40 ته ساري چې 40 ته ورسي نو په هغې کې بیا څه دی؟ زکات دی. 39 پورې زکات نشته دی په ګړو ویزو کې. دغه رنګې غواګانې دي نو که په غواګانو کې چې کومې ګای بینس دي چې کله 28 29 دي نو په دې کې نشته، چې کله 30 ته ورسېدله نو بیا په دې کې څه دی؟ زکات دی. بیا په دې کې ټیک دی، بیا په دې کې څه دی؟ زکات دی. او دغه رنګې چې کوم نقدیات دي نو په نقدیاتو کې چې کوم دی په 40 روپو کې 1 روپۍ ده، په 100 کې 2.5 روپۍ شولې. نو په دې شرحې سره هغه څه دي؟ هغه دي. ټیک ده. خو هغه مال چې کوم مال هغه څه وي په کال کې تا سره څه موجود وي، د کال په اکثریت حصه کې تا سره موجود وي. ټیک ده. نو او هغه مال نو په دې باندې څه دی؟ بیا په دې باندې زکات دی. خو که فرض که ټول کال ستا سره دا مال نشته دی، په یو میاشت کې ستا سره رالی، فرض که 50 لک روپۍ په یو میاشت کې راځي تا سره، خو په بله میاشت کې نشته دی، ټول کال درسره نشته، نو په دې باندې بیا زکات نشته دی. مصارف ته زکات چې کوم دي نو هغه سوره توبه کې آیت نمبر 60 کې چې کوم دی هغه ذکر دی، 8 مصارف دي. څه دي؟ 8 مصارف دي. نو سوره توبه آیت نمبر 60. نو په دغې 8 مصارفو کې ټیک ده، په دې 8 مصارفو کې چې تا چاله هم زکات ورکړو نو زکات سره په دې کې بیا کېږي. امام شافعي رحمه الله د زکات د عشر په باره کې چې وایي چې کوم زکات دی نو په هغې کې به ساری کم عشر دی. عشر زکات ځانه مسله شوله، عشر دی. نو په دې کې به د عشر به په څومره ورکولی کېږي؟ نو 5 وسق چې کوم دی هغه یادوي چې 5 وسق د دې څه دی؟ نصاب دی. او د دې تقریبا 200 من د دې نه جوړېږي. ټیک ده. چې دا وایي چې دومره وخته 200 من ته ورسېدو نو بیا په دې کې څه دی؟ بیا په دې کې زکات دی. عام طور چې دا مونږ کم تقسیم کوو دا مونږ وایو چې لکه دا نهري ځمکه ده نو په 100 کې ده. ټیک ده. په 100 کې یعنی باراني ځمکه ده نو په 100 کې چې کوم دی څه دی؟ 1 ورکول پکار دی. 100 کې 1 ورکول پکار دی. چې کله دا سره نهري ځمکه ده، نهري ځمکه ده. او چې کله باراني ده نو باران چې پې کېږي نو په باراني ځمکه کې بیا په 100 کې 2 حصې دي، یعنی په 10 کې 1 حصه ده. یو ته عشر ویل کېږي، عشر 10مې حصې ته ویل کېږي. ټیک ده. عشر یا عشر دا 10مې حصې ته ویل کېږي. خو امام صاحب وایي چې نه، چې څومره عشر دی نو دا په هر قسمه پیداوارو باندې دی. که لږ وشي نو لږ ته ورکوه، او که ډېر وشي نو ډېر ته ورکوه. صحیح ده. خو عام طور امام شافعي رحمه الله دا مسلک دی چې کله تقریبا 5 وسقه پورې چې کوم څیز دی پیداوار دی 5 وسقه پورې هغه وشي بیا په دې کې څه دی؟ بیا په دې کې به عشر ورکوي. ټیک ده. نو 10مه حصه او 20مه حصه. نو چې کوم په کویانو باندې او په دې دغه باندې دا کېږي. ټیک ده. د نهر نه اوبه کېږي نو په 100 کې به 1 حصه ورکوي. او چې کوم عام د باران نه ده کېږي نو په 100 کې به بیا 2 حصې ورکوي. 10مه حصه په 10 کې بیا 1 حصه ده. ښه، د دې نه علاوه په دغې بیوعاتو کې او په دغې فقهي مسایلو کې اگر چې نور هم ډېر مسایل په هغې باندې بحث کیدی شي،
خو د پیپر د تیارۍ په غرض باندې دغه یو څو خبرې ما ستاسو مخې ته پکې ذکر کړي. خو یو په دغې زکات ورکوونکي مؤلفة القلوب دي. ټیک ده، مؤلفة القلوب هغه خلک چې د هغې زړونه سوي نرم وي، اسلام طرف ته زړونه سوي نرم وي، د مسلمانانو خیرخواهي، نو که فرض که هغې ته زکات ورکړلی شي نو امکان د دې خبر دی چې د دې د وجې نه به هغه به هغه زکات چې دې ته ورکړلی شي نو دې زړه به نورم نرم شي، اسلام طرف ته راشي. خو عمر رضی الله تعالی عنه په دې باندې په خپل دور کې پابندي ولګوله چې اسلام اوس غالب دی، که څوک راځي دی او که څوک نه راځي نو نه دی راځي. نو په دې طریقې باندې موږ چاته زکاتونه نشو ورکولی، په دې طریقه باندې موږ چاته زکاتونه نشو ورکولی. نو دا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې چې کوم دغه د مؤلفة القلوب دا د دې نه ختم کړلی شو. بل دی رکاز. رکاز دې ته ویل کېږي چې په زیر زمین چې کوم څیزونه دي په کان کې، ټیک ده، زیر زمین چې کوم څیزونه دي په کان کې، نو په دغې کان کې چې کوم څیزونه راښکاره کړلی شي، ټیک ده، نو په دې کې څه ده، په دې کې خمس دی. څه دی؟ خمس، یعنې پنځمه حصه بیت المال کې به پنځمه حصه داسې کېږي، دا به جمع کېږي. دغه رنګې دا په جنګ کې هم دغه د خمس خبره ده چې پنځمه حصه دا په بیت المال کې جمع کېږي او نوره به د خلکو باندې څه دا به تقسیمېږي. نو رکاز، په رکاز کې هم پنځمه خمس دی، ټیک ده. رکاز هغه مال چې کوم زیر زمین هغه څه کي، هغه دریاب کړلی شي او د ځمکې نه چې کوم څیزونه روباسلی کېږي نو په هغې باندې څه دی، خمس دی. پنځمه حصه به د هغې بیت المال ته ورکول کېږي. او دغه رنګې چې په جنګ کې هم کم راشي نو به کې پنځمه حصه به بیت المال ته ورکړل کېږي چې کم غنیمت راشي، ټیک ده. نو غنیمت هغه مال دی، تاسو ته پته ده، پوهېږئ په دې باندې چې کله مسلمانان د کافرانو په منځ کې کم جنګ وشي او د جنګ سره چې کم مال راشي، ټیک ده، د جنګ سره چې کم مال راشي د جنګ په بدل کې هغې ته مال غنیمت وایي. یو د مالفې، ټیک ده. د مالفې او د مال غنیمت په منځ کې فرق دا دی چې د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې جنګ ونه شي او بغیر د جنګ نه د هغې چې کوم مال او اسباب او چې کوم څیزونه دي هغه د مسلمانانو په قبضه کې راشي نو د هغې تقسیم څه دی، هغه مالفې ده، ټیک ده، هغې مالفې ده. نو مالفې رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنې مالفې چې کوم دی امیر ده په خپل ثوابدید باندې تقسیمولی شي، ټیک ده، په خپل ثوابدید باندې تقسیمولی شي. په دې کې چې کوم دی هلته پنځمه حصه جمع کول په بیت المال کې دا په هغې کې نشته دی. نو دا رکاز او دا د خمس خبره شوله، د رکازو او د خمس خبره شوله. مخکې ما وویل چې د دې که پوره تفصیل ډیټیل تاسو ګورئ نو هغه په دغه کې پراته دي، په دې فقه په کتابونو کې په دې کې دا څه دي زیات موجود دي. ښه، عام طور یو بله اصطلاح استعمالیږي د میراث په دغې اصطلاحاتو کې، یو ته ویل کېږي ذوي الفروض، بل ته ویل کېږي عصبه، او دریم دی ذوي الارحام. ذوي الفروض، عصبه او ذوي الارحام. نو ذوي الفروض وایي هر هغه چاته ویل کېږي چې د هغې حصه الله تعالی په قرآن کې ذکر کړې ده، قرآن کې د هغې حصه الله تعالی ذکر کړې ده، نو دې ته ذوي الفروض وایي، دې ته ذوي الفروض وایي. نو کومې حصې چې الله تعالی په قرآن کې بیان کړي دا ذوي الفروض، او کومې حصې چې نه دي بیان شوي، ټیک ده، کومې حصې چې نه دي بیان شوي یا حدیثو کې د هغې تذکره ده نو دې ته ویل کېږي عصبه، یعنې د ذوي الفروضو نه چې کم لاندې کم پاتې شي نو دې ته عصبه وایي. څه ورته وایي؟ عصبه ورته وایي، دې ته عصبه وایي، ټیک ده. او دریم دی ذوي الارحام چې هغې حصه نه په قرآن کې ذکر ده نه په حدیثو کې ذکر ده، د دې ذوي الفروضو او د عصبو نه چې سیوا کومې کم عام رشته داري هغې ته ذوي الارحام وایي. څه ورته وایي؟ ذوي الارحام وایي. نو براه راست د میراث حقدار چې کوم دی ذوي الفروض دي او عصبه دي، ټیک ده. او ذوي الارحام چې کوم دی نو د دې لپاره میراث نشته دی، خو بهرحال که فرض کا د خپل ترونه د خپل طرف نه وله څه ورکړي نو په هغې باندې هم څه نشته دی، دغه څه کې دا ورکولی شي، دا ورکولی شي. او نور د میراث چې کوم احکام دي نو هغه خو کتابونو کې هم تفصیلي سری ذکر دي. قرآن مجید کې هم د میراثو متعلق تقریبا 15 یا شپږ آیتونه صرف موجود دي. علم الفرائض ورته ویل کېږي، دې ته علم الفرائض ورته ویل کېږي، ټیک ده. نو میراث بحث او د هغې تقسیم په دې لحاظ سره ګران دی چې عام طور معاشره کې په دې باندې عمل په دې باندې نه کېږي، د دې وجې نه دا سره ګران دی، ټیک ده. یو بل اصطلاح ده د اسراف او د تبذیر، ټیک ده. اسراف څه ته ویل کېږي او تبذیر څه ته ویل کېږي؟ نو اسراف ویل کېږي هر هغه کار ته، ټیک ده، چې په جایز کارونو کې، په جایز امورو کې سړی د حد نه زیات لګوي، د حد نه زیات خرچ چې کوم دی کوي په جایز کارونو کې نو دې ته اسراف وایي. څه ورته وایي؟
اسراف ورته وایي او په ناجایز کارونو کې په حرامو کارونو کې چې کله سړی کم مال خرج کوي په هغې کې سیواوالی کوي دا څه دی دا تبذیر دی څه دی تبذیر دی او د تبذیر په باره کې قرآن کې الله تعالی فرمایي چې ان المبذرین کانو خوان الشیطان شیاطین ټیک ده شیطان دا دي چې د مبذرین یعنی اسراف کوونکي په هغه مال کې چې هغه کار کې چې هغه ناجایزه دی نو په ناجایزه کار کې چې دی کمې خپلې پیسې لګوي نو دې ته ویل کېږي تبذیر څه ورته ویل کېږي تبذیر ورته ویل کېږي او اسراف هغه دی چې په جایز کارونو کې د خپلې پیسې کمې وړاوهي سیوا خرج کوي نو دې ته اسراف ویل کېږي نو اسراف هم الله تعالی منع کړی دی او تبذیر هم څه دی الله تعالی دا منع کړی د دې په مقابله کې اعتدال دی د دې په مقابله کې اعتدال دی اعتدال دا دی چې د خپل ضرورت او د هغې مطابق چې کوم دی سړی څه وکړي خرچ وکړي ټیک ده نو دا ده چې په دې معاشي چې کم تصورات دي او کم اصطلاحات دي په دې باندې تفصیلي بحث په دلته په دې ګایډ کې هم په دې باندې پوره تفصیلي بحث شوی دی که ته تاسو ګورئ نو چې کوم زموږ سره ګایډ دی تفهیم په نوم باندې چې کوم ګایډ دی تفهیم اسلامیات جامع ټیک ده نو په دې کې هم د معاشیاتو چې کوم پورشن دی نو په دې کې ډېرې خبرې څه دي هغه دلته ذکر شوي دي ټیک ده مختلف نظریات پکې هم بیان شوي دي ټیک ده چې د سوشلیزم او د کمیونزم د دې چې کوم تقسیم دی ټیک ده د سوشلیزم چې کوم مشترکه ملکیت ورته ویل کېږي مشترکه ملکیت ویل کېږي د ټولو نه اولنۍ دا فلسفه چې کوم دی هغه افلاطون پیش کړې وه چا پیش کړې وه افلاطون پیش کړې وه خو د هغې سره سره په 1917 کې چې د سوشلیزم کم انقلاب راغلی و ټیک ده په روس کې چې کوم انقلاب راغلی نو هغه لیلن ورته ویل کېږي لیلن ټیک ده هغه د دې خبرې هغه د دې نظریې سره هغه د دې نظریې بانی هم دی ټیک ده او د دې سره سره د دغې سوشلیزم د نظریې بانی چې کوم دی کارل مارکس ورته ویل کېږي کارل مارکس هغه هم د دې سره د دې بانی دی ټیک ده د دې سره د دې بانی دی نو دا خبرې په خپل ځای باندې څه دي په خپل ځای باندې اهمې دي خپل ځای باندې اهمې دي او دا څه دي دا هم یادول پکار دي څه دي یادول پکار دي